نن د پاکستان او انګلینډ دریم T20 میچ ته چې دا میچ په کارډیف کې دی جی د انګلینډ په ښار په کارډیف کې دی اوس د باران څومره امکانات دي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوو د پاکستان په پلینګ 11 باندې هم ډسکشن کوو جوس بټلر کېدی شي په دې میچ کې نه وي د انګلینډ کپتاني به څوک کوي او په څه وجه جوس بټلر به په دې میچ کې نه وي په هغې باندې هم خبره کوو عثمان خان ته به چانس میلاوي که نه صائم ایوب به دې میچ کې ډراپ وي که نه په دې باندې هم کمپلیټ خبره کوو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ نن د پاکستان دریم T20 میچ ته انګلینډ سره لومړنی میچ د باران د لاسه نو ریزلټ دویم میچ انګلینډ وګټلو دریم میچ نن د جو دا میچ پاکستان لا ګټل انتهایی ضروری دي که چېرې دی سیریز کې ځان لایو ساتل غواړي سیریز کې ځان ژوندي ساتل غواړي نو هله دا میچ پاکستان ته ګټل انتهایی ضروری دي ښه اوس په خبره مونږ کوو د پاکستان په پلینګ 11 باندې په باران باندې هم خبره کوو چې آیا نن د باران څه چانس شته که نه خو نه مخکې په پلینګ 11 باندې خبره کوو پلینګ 11 به زوړ وي جي کېدای شي شاداب خان ډراپ کې شاداب خان په ځای ابرار احمد له چانس ورکړي سپینر بارل ابرار احمد له کېدای شي چانس ملو شي د شاداب خان په ځای بل صائم ایوب به ډراپ کېږي کېدای شي 100% دا خبره کنفرم نه ده صائم ایوب به ډراپ کېږي عثمان خان به ان کېږي رضوان سره به اوپننګ عثمان خان کوي او یو شاداب به ډراپ کېږي شاداب په ځای به ابرار احمد چې کوم دی هغه د پلینګ 11 حصه جوړیږي نور به زاړه کلاړیان وجي بابر اعظم شو افتخار شو او هماغه زاړه کلاړیان به ایبان وسیم نسیم شاله پکې هم په دې میچ کې چانس مشکل چې ملو شو هماغه بادران چې کوم دی حارث رؤف شاهین افریدي او محمد عامر دا فاس بادرانی جي او عباس افریدي نو اوس په پلینګ 11 خو دا خبره شوه دې نه علاوه جوس بټلر چې کوم دی دغه ماشوم کېږي جي دغه کور والا چې کومه ده ښځه چې کومه دغه په هسپتال کې او دغه ملکونو کې رولز دا دي چې د کومې ښځې مطلب ماشوم کېږي نو هغه سره د ډیلیوري په وخت کې خاوند خامخا موجود وي چې که خاوند نه وي لکه هغه چېرته په بهر ملک وي نو بیا خاوند چاله اختیارات ورکوي او د ډیلیوري په وخت کې سړی خامخا داسې سړی چې یا که سړی نه وي نو بیا خامخا جوس بټلر خپل مور ته یا خور ته اختیار ورکړي چې ته به د ډیلیوري په وخت زما مطلب ښځې سره اوس کرنټلی هغه په خپل ملک کې د وطن کې د اویلیبل دی نو کېدای شي د دریم میچ کې د T20 میچ کې جوس بټلر نه وي کپتان چې کوم دی هغه به موین علي وي ځکه هغه ماشوم به کېږي نو به دغه ملکونو کې رولز داري جي پاکستان کې خو رول دی چې هغې کې خو په ډیلیوري سیسټم باندې خیر په ویډیو کې خبره نه کوو خو د پاکستان او دغه ملکونو ډیلیوري سیسټم کې د ځمکې اسمان فرق یې هلته ډېر زیات کیر کېږي د ماشوم سره د مور او اپریشن خو هلته ډېره لویه خبره ده دلته ماشومان چې کوم دي میکسیمم نن سبا 90 to 95% ماشومان چې کوم دي هغه په اپریشنو پیدا کېږي ولته اپریشن ډېر کمه خبره چلته چې تقریبا 2-3% زما خیال هلته خیر په دې باندې خبره نه کوو چې زموږ ټاپک د کرکټ دی نو لکه کېدای شي دا مې ځکه ډسکس کو کېدای شي ډېر ملګري وایي چې څه چلو شو لکه هغه به اهم میچ پرېږدي او یا فلانې ډینګرې د میچ نه هغه کیس د هغه دپاره زیات اهم دی جي نو په دې وجه باندې خو دا خبره لا 100% کنفارم نه ده دا 50-50 خبرې دي جي دا کمې خبرې چې تاسو سره زه په دې ویډیو کې ډسکس کوم دا 50-50 خبرې دي نو جوس بټلر کېدای شي په میچ کې نه وي کپتان به موین علي وي بیا عثمان خان به ان کېږي د صائم ایوب په ځای ابرار احمد به ان کېږي د شاداب په ځای دا به پلینګ 11 وي او باران کارډیف ښار چې کوم دی د لندن دی کې هم باران زیات کېږي نو کېدای شي د باران چانس پکې هم وي خو لا 100% کنفرم نه ده لکه پوره واش آوټ میچ به نه وي که د باران په وجه ټاس ډیلی کېږي یا څه اوره کمیږي وبه شي خو پوره 100% میچ په نه کینسل کېږي څه ناڅه ایکشن به موږ له کتلو له ضرور میلاویږي جي نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې د میچ حوالې سره ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام